چلوی بخون کې او مهربانه دی ډېر محترم د دې یونین کونسل محترم صدر ناصر خان او د برانچ صدر علمجان رور زمونږ ډېر محترم د بالولي یونین کونسل صدر او د هغه د کابینې ملګري او سار نه چې ما سره څونه ملګري ګرځي زمونږ ډېر محترم ستاسو غیرت او ننګ شکیل خان ناصر لاله نور زما درانه خواږه مشران د ټولو نه اول خو زه د ټولو ملګرو ته کوم چې موږ سره په عوامي نیشنل پارټۍ کې شمولیت وکړه هرکلی ورته ویم مبارکباد ورته ویم دا تمه ترې کوم او انشاءالله دا امید به ورکوم چې دا کومه ورورولي نن موږ د دې جرګې په مخامخ اعلان وکړو انشاءالله حتی الوسه کوشش به کوو چې دا ورورولي د موږ ټول عمر یو بل سره وپالو ګرانو وروڼو ټولو ته علم دی چې د الیکشن موقع ده دا خو زما خپل کلی کوڅه ده زه نه پوهېږم چې دلته به زه څه خبره کوم خو ستاسو غیرت دی او ستاسو ننګ دی مقابله زما نه ده چې نن د مقابله زما د ذات مقابله مقابله د دې خاورې ده د هغې خاورې په کوم چې ما او تا او زموږ مشرانو خړپوسې کړي دي د ګرځېدو چل یې زده کړی دی د پښتو د غیرت د ننګ د وفا د تورې تبلیغ یې کړی دی او په دې خاوره دا دې پراته دي دفن دي راته نن زمونږ د اشنغر د خاورې د تاریخ جنگ دی الحمدلله زمونږ د خاورې له خدای داسې مشران ورکړو چې هغې د دې خاورې نوم په ټوله دنیا کې لکه د ستوري ضروري دی د باچا خان ذکر چې کیږي نو د اشنغر د عثمانزو ذکر به ضرور کیږي دغسې د حاجي صاحب تورنګزی ذکر چې کیږي نو د دې اشنغر د تورمزو ذکر به ضرور کیږي داسې د دنیا زمونږ د دې خاورې اتلان دي مشران دي نن د اشنغر د هغې مشرۍ په دعوې مقابله ده کلک څوک سوچ لري او فکر لري او بیا دونه بد وخت خو زما په اشنغر نه دی راغلی چې زه د نمایندګۍ پسې خپل کلی کور پرېږدم او زه د میاوالی ته ورپسې روان شم ګرانو وروڼو داسې د پښتو وخت دی داسې د پښتو چې دې وخت کې خو زما زه به دا ووایم چې خوشقسمتي ده چې د دې پښتو په وخت کې د دې لوی اتحاد چې نن الحمدلله د اشنغر په خاوره کم اتحاد د پاټیانو ترمنځ شوی دی د حجرې او د جومات شوی دی خو بیا قام چې کم اتحاد کړی دی زه دا خپله خوشنصیبي ګڼم او زه دا ګڼم چې انشاءالله هر څه خدای کوي او خدای دا ماحول موږ ته جوړ کړی دی داسې مقابله به کوو زه چې نن په کومه خاوره ولاړ یم د بالولي یا کم ملګري ما سره ارد ګرد وناست دي نو زه ډېر کم عمر وم چې د سیاست آغاز ما د دې ځایونو نه کړی دی نن زه کم سے کم په دې کلو په دې علاقو دا مخ اینم چې دوی به ما سره داسې ننګ او داسې پښتو کوي چې په کلي کې به یو بارۍ ووټ هم نه پرېږدي دا زما ننګ او فخر دی نن زما په ژوند ما د دې بالولي د پښتنو خدای شته زه زباتم نه خو ډېر خدمات کړي دي
هر کورنۍ سره، هر کور سره، هر کلی سره، هر کوڅې سره زما د پلار نیکه پرېږدی، زما ذاتي چې کوم یادوم. نن لومبنی ځل دی ستاسو چې انشاءالله تاسو به زما ذات سره پښتو کوئ او دا تمه به کوم چې انشاءالله څنګه در سره ما کړي دي چې ما روز ته نه دي کتلی، ما شپې ته نه دي کتلی، ما دوست دشمن ته نه دي کتلی، ما حق ته کتلی دي او حق سره ودرېدلی یم. نن تاسو ټولو نه به مې همدغه تمه وي، دا نه چې ما سره ودرېږئ، حق ته وګورئ او حق سره ودرېږئ. انشاءالله دغه مداري به د دې اشنغر نه داسې بېنوا لیږو چې بعد کرله د پنجاب څوک دا سوچ هم ونه کړي چې زه به راځم او زه به په اشنغر کې انتخاب کوم. زه یو وارې بیا د هغې ټولو ملګرو کوم چې نن موږ سره شمولیت وکړو هغې ته هرکلی ویم، مبارکباد ورته ویم او هغه ټولو ملګرو شکریه ادا کوم، د میراجان له د ټولو شکریه ادا کوم چې په دې شمولیت کې خپلې خوارۍ هلې ځلې وکړې. صدر صاحب او ټولو له مبارکي ورکوم. یو جهان مننه. والسلام.